د جمعې په ورځ باندې جمعات ترادن د شیو دی غلې کې نسلغ و عمل ونه کی چاته اخوا دیخوا اون وای د چا په سټ باندې اون دانګیو غلې کینی او دی فارغ شي نو دا جمعه د دی جمعې نواله د بلې جمعې پورې د ټولو ګناهونو کفاره الله وګرځي چې سړی ډیر په عجزۍ حاضری کوي او مسجد ته چې سړی را دند شي حدیث مبارک کې راځي چې د 2 رکعات منځ کې چې جمعه ته را دند شي او وخت مکروه نه وي د نوافل ټیمي او د 2 رکعات منځ کې د الله د کور حق ادا د الله د کور حق ادا مونږ چې د چا ځای ته ورشو د چا د اجرې حق ادا کو دا د الله د کور حق ادا شي چې بندرا شي او 2 رکعات تحیت المسجد د مسجد په ادب او په احترام کې 2 رکعات مونږ بیا د جمعات کې کی او د خبرې نه کې د غلې ناس حدیث مبارک کې راځي چې سو پورې د غلې ناس ملائک د پاره د مغفرت دعاګانې وړي دا ډیره قیمتي ناس ته چې کله سړی وخت کم په جمعات کې تیر شي په ټول دنیا کې د ځمکې په ټولو حتو کې الله ته غوره حصه هغه جمعات دی په مخ د ځمکه د دینه بل غوره ځای نشته چې سړی دې چار دیوالۍ ته رادن شي نو کوشش کو دې ته حاضری د وخت کوو جمعات کې ټیم ډیرو باسو مسجد کې ټیم ډیرو باسو چړم د جمعات سره تړلې شوی جمعات کې ټیم ډیرو باسو د دې ډیر لوی اجر دی او د جمعې په ورځ د وخت حاضری کول ها دا په ټولو ورځو کې غوره ورځ د جمعې ده او قیامت چې راځي او دا نظام چې ورانیږي نو دا به ورځ د جمعې وي دا هر څه به درهم برهم کیږي دا به ورځ د جمعې چې دا هر څه به درهم برهم شي او رات بشي دا به ورځ د جمعې په ټیم حاضری کول په ټیم منځ کول صحابي راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے تپوسو کوي په ټولو عملونو کې خوخ عمل الله تسوي په ټوله دنیا کې الله ته خوخ عمل سوي نبی علیہ السلام ورته فرمایل الصلاۃ علی وقتها منس په خپل ټیم کول د دین بل غوره عمل په ټوله دنیا کې الله ته نشته په خپل ټیم باندې منس کول دا بهترین دا یو محبوب عمل دی رب العالمین ته په خپل ټیم منس کول او دا یاد ساتئ دا ذهن کې دا خبره په خور واچوي ان اول ما يحاسب به العبد بصلاته قیامت کې بد ټول نړم به حساب چې د بند سره کېږي دا بد منځ رومبه عدالت ته پیشي چې کېږي دا بد منځ رومبه پیشي به شروع شي رومبه الله دربار کې چې حاضرو شي رومبه حساب فان صلحت کدا من صحیرو فقد افلح وانجح دا سړی کامیاب شو چې د منص په عدالت کې دی پاش نو د ټولو نړومبه حساب بد مانځ کیږي حق من صحیرو فقد افلح وانجح نو دے کامیاب شو وان فسدت فقد خاب وخسر او چې منځ نقصان په منځ کې روت دې تاوانی شو دې نامراد شو رومبه عدالت چې لګي رومبه حساب چې موږ سره کېږي قیامت کې هغه به د مانځ کېږي صحابي فرمایي وي ماته نبی علیہ السلام فرمایي چې کو یو کس یو داغه د کور مخې ته نهر وی نهر بی او دې هر ورځ په دې نهر کې 65 ملام وی چې د په وجود بخیره پاتې شي ما وینا چې یو نهر دی او دې په کې 65 ملام بي په ماته وی چې دغه مثال د 15 منځونه دی چې سړی 15 منځونه کې د په وجود به ګناه نه پاتې کیږي د په وجود به ګناه نه پاتې کیږي منځ دا اهم عمل دی تاسو پته شته
چې بنده د الله نه خپشي نه الله تینا سألی کور تیلی پټې تیلی ځواني تیلی صحت تینا لنا حدیث مبارک ته رب العالمین چې د بنده نه خپشي نو الله تینا د سجدي توفیق والی تندې ځانته نه پرې تندې بیا ځانته نه پرې دی ربيعه ابن كعب رضی الله تعالی عنہ دا یو صحابي دی وی ما یو شپه د نبی له سلام ټول خدمت وکړو ډیر بختور د ټول شپې خدمت مې اوبر اوړه یو شعر اوړه بل شعر اوړه ټول شپه د امام الانبیاء خدمت مې وکړو د نبی له سلام ډیر خوشاله شو به ما ته وی چې سل سو غواړه کنه زما خدمت ته ټول ورځ شپه وکړو سل سو غواړه ځه سو دعا غواړه چې وکم درته ځکه ټول شپه مې ولا خدمت کړي او بعضې وخت کې سړی د عالم خدمتو کې د نیک سړي خدمتو کې ډېر خوشاله شي زه څه ووایه چې وغواړم درله درم نو چې سړي ته نبی علیه السلام وفرمایي چې سل شابه وغواړه چې څه وایې غواړه هغه هم ډېر هوښیار و که نه وی اسألک مرافقتک فی الجنه چې په جنت کې ستا ملګری شم نه دا دعا راته وکړه چې په جنت کې دې ملګری شم اسألک مرافقتک فی الجنه ستا ملګرتیا په جنت کې غواړم چې په جنت کې دې ملګری یم دا دعا راته وکړه نبی علیه السلام راته فاعنی علی نفسک بکثرة السجود که زما مرګتیا په جنت کې غواړې نو ډېرې سجدې لګوه په مخه سجدې لګوه فاعنی علی نفسک بکثرة السجود ډېرې سجدې لګوه الله به دې په جنت کې زما سره ملګری کړي بس کثرت سجود د سجدې په حالت کې بنده الله ته ډېر نږدې ښه دا تندې نه دی دا ډېر اشرف دی په وجود کې دا مخ نه دی دا ډېر اشرف دی ځکه وایي په مخ په بیبي نه وایي دا د بیبي حق دی ښه څاروي له به داغ هم په مخ نه لګوي بیبي به هم په مخ نه وهي دا ډېر اشرف دی او په تمامو مخلوقاتو کې د ټولو نه کمزورې مخلوق ځمکه ده او سړی دا اشرف اندام راوالي او په ځمکه یې رب دی یا سبحان ربي الاعلی په دې ټیم کې دا بنده رب ته ډېر نږدې اواز ورته وشي ارفع رأسک لبیک یا عبدي ارفع رأسک بنده حاضر یم سر اوچته وه سر اوچته وه څه غواړې بنده چې درکم سر اوچت کا ګوره دا تندې مونږ چاته نه ټیټو چاته یې په ډاګه نږدو او رب ته یې په ډاګه باندې کېږي نبی علیه السلام ورته فرمایي سجدې ډېرې کوه سجدې ډېرې کوه ما سره به د الله په جنت کې یو ځای کې سجدې په ځان ډېرې لازمې کوه د مونځ ډېر غټ اهتمام کوه نبی علیه السلام فرمایي د چا نه چې د مازدیګر مونځ پاتې شو فکأنما وتر اهله وماله د دومره نقصان شو لکه د چې د ټول کور اهل او مال تباہ و برباد شو تباہ و برباد دومره لوی نقصان منځ به په هیڅ صورت نه پرېږدو منځ به په هیڅ صورت نه پرېږدو حدیث مبارک کې راځي څوک چې د سحر مونځ نه روان شي دی روان دی غدا برایت الایمان دی د ایمان په جنډه روان دی د ایمان جنډه اوچته کړې ده او روان دی د ایمان جنډه اوچته کړې او روان سحر کې د ایمان جنډې اوچتې او احادیث مبارکو کې راځي څوک چې د اشراق 2 رکعاته مونځ وکړي سحر مونځ وکړي او بیا په خپل ځای ناستي او ذکر او اذکار کوي 2 رکعاته د اشراق مونځ وکړي دل الله د یو حج قبول شوی او د یوې عمرې قبول شوی اجر الله ورکړي 2 رکعاته د اشراق جماعت کې ناستې ذکر او اذکار کوي لږ ټیم خوب ته صبر وکړه لږ ټیم ناکام وکړه لږ ټیم پس به وده شي که نه دا ډېر د برکت ټیم دی نبی علیه السلام به وي اللهم بارک لامتی فی بکورها ای زما ربا زما د امت په سبا کې برکت ورواچې ربا په دې سبا وختي کې ولا برکت ورواچې د دې ټیم نبی علیه السلام د برکت دعا کړې ده امونږ پکې ټول ښه ودیو په رزق کې برکت نشته په مال کې نشته په کور کې په کاروبار کې نشته دا د برکت ټیم دی ټول کور پکې ساپوټه اوده پروتي ورونه بني دا د برکت ټیم د محروم او ذکر رزق کې برکت نشته
सहर मुंस को द इशराक पूरी मुंह दकेगे चे तलक बरकत हुई तलक बरकत व माल रिजक के उमूमी और सोक चे